الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. یو بل حکم چې د مشرکانو او د مسلمانانو مؤمنانو په منځ کې د مناکحت دا سلسله چې ده دا به ختمي. د مشرک او د مؤمن نکاح به نه کیږي ځکه دا دواړه ځان له امتونه او دا دواړه ځان له ډلې شوي. ایمان او د اسلام ډله جدا ده او د شرک او د کفر ډله جدا ده. او په مناکحت کې حکم از کم یو ګونه تعلقي ځکه دا قرآن مجید د امتنان په انداز کې ذکر کوي فجعله نسبا و سحرا. دا خرګنۍ او نسب دا دواړه یو طریقه ده. نو دا خرګنۍ والے چې دا یو تعلق یو بنیاد ده. نو مشرکانو سره دا تعلقي نو بیا خو کم از کم داغي خلاف ته جنگ خو کم از کم نشي کولای. نو دا تعلق به ختمه. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا پنکاح باندې مال مشرکان خزي تر دې چې دی ایمان وروړي. مرصد ابن ابي مرصد رضی الله تعالی عنہ یو صحابي او د جاهلیت په زمانہ کې د مکی او خزو عناق دا غینو مداغه سره تعلقات. نو دا هغه تعلقات په بنیاد باندې هغه ته یو ځل مطالبه وکړه چې ما سره نکاح وکړه. نو دوی زبد نبی علیہ السلام نه تاسو کوم نو تاسو وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا آیت وی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا پنکاح باندې مناله مشرکان خځې تر دې چې د ایمان وروړي. ولا امه مؤمنه یقینا یو وینځه مؤمنه خیر غرضا من مشرکه د مشرک خزینا مشرکه چې بالکل حر او آزاد خزې او د اوچت خاندان نه او چې مشرکې دا غینه یو وینځه مسلمانه غرضا. ولو اعجبتكم مگر چې دا مشرک استاسو ډیره خوخی. ولا تنكحوا المشركين او پنکاح باندې مور کوي مشرکان تخپل لونه خويندې حتا یؤمنو تر دې چې ایمان راوړي. ولعبد مؤمن او یقینا یو غلام چې ایمانداري خیر دا غره دې من مشرکین د مشرکنا. ولو اعجبکم مگر چې دا مشرک استاسو ډیر خوخي هغه مالداري د غټ خاندانی غټ عہده او غټ منصبي خداغه نه دا غلام مؤمن خره دغه چې ایمان د شرک نه خده خبره په ایمان کې. اولئک دا مشرکین چې يدعون الى النار دی دعوت ورکي جهنم ته. والله يدعو الى الجنه والله تعالی دعوت ورکي جنت ته والمغفرة وبخنتا باذنه بخپل توفیق. ويبين آیاته للناس او بیان الله تعالی خپل آیاتونو د خلقو د پوهې لپاره لعلهم يتذكرون دې د پاره چې د خلق نصیحت قبول کی. اوس نور سوالات مختلف قسم څنګه د خمر او د شراب او د جواره په باره کې سوالات او د نور سوالات هم دي. ويسألونك عن المحيض دا زنانو چونکه الله تعالی پیدائش په دې طریقه کړی دی چې دی به بچی را پیدا کوي. نو د بچو درا پیدا کېدو د پاره د غي د جسم ساخت او د غي د جسم عادات هغه د سړونه بدل دي. نو یو عادت او یو طریقه پکې دا خاص قسمه مشکل لې چې هغه په میاش کې خامخا هغه تراپیخي. د دې مشکل په دې دور کې با د يهوديانو دا عادت او د دې پروا به نه ساتله. کم تعلق چې د دینه مخ کې وو او تعلق بر دین رستم وو. صحابه کرام تاسو کو چې د دې مبارک سری د مشرکان عادتونه خو مختلف قسمه او هغه خو به سره د خبره پروا نه ساتل. بعض نور قومونه دا شدي چې پای کې خلق د کورونو نو باسي خلق. نو دا مختلف عیسایان او يهوديانو کې بیا دا مسله و چې هغه بر دې پاکه او د پلیتېړو پروا نه ساتل. نو دا خبر يسألونك عن المحيض تپوس کې دا خلق ستانه په بار دا خاص بیمارو د زنانو کې قل ورته وایا هو اذن دا تکلیف او بیماری دا ګندګی دا. فاعتزلوا النساء في المحيض جدا شه د خزنه په حالت د حیض کې او د اعتزال او د جدا کېدو مراتب دي. یعنی دا یو مرتبه د تعلق دا خو بالکل نشته. او که څوک په ځان باندې اعتماد لري نو خیر دی په یو بستر کې پاتې کېدې شي. او که دا اعتماد په ځان نه لري نو بیا په یو ځای کې نشي پاتې کېدی. ځکه چې د ګناه ته د نږدې کېدو نتیجه بیا په ګناه کې واقع کېدلی او دې کې انتهایی ګناه ده. او کدا ګناه د چانه وشوه نو استغفار وکړي توبه به وبس څومره چې دا غنه وسکي. ولا تقربوهن ومن نزدې کېږي دوی ته
حتی یطهرن تر دې چې دی پاک شي. نو د پاکۍ غدا ور پراش 3 ورځې نواله تر د 10 ورځې پورې دا زمانه په هر میاشت. فاذا تطهرنا چې کله خې پاک شي یعنی غسل مو کی چې کله په مدته باندې پوره شي نو بیا خو غسل تاجت نشته. د عادت مطابق دا مشکل مسله حل شي نو بیا خو حاجت نشته. او که د عادت نه بغیر دا مسله حل شو مخکې نه عادت 10 ورځې بیا په 15 ورځو په 6 ورځو نو بیا د غسل نه بغیر قربت نشته. بیا فاذا تطهرنا چې کله دی خې پاک شي فاتوهن نو ورزه د دی خواله من حيث امركم الله په هغه طریقه چې الله تعالی تاسو ته تعلیم درکړی دی. ګوره دا امر صيغه د ماضي ده. د دې نه مخکې په یو آیت کې هم د تعلیم ذکر نشته چې څنګه به ورځي. مولانا مودودی رحمه الله وی د دې نه مراد هغه تعلیمی تکوینی دی، تشریعی تعلیم نه دی مراد، تکوینی تعلیم چې په هر زنده سر کې الله تعالی کوم شعور خو دی نو هغه په کومه طریقه باندې دا حاجت پوره کوي. نو هغه د هغه اولاد توقع چې په کومه طریقه ده نو په هغه طریقه باندې دا قربت حاصلوي. نو دا په زناورو کوم دا طریقه ده. کوم عمل چې غیر فطری دی لکه د لوط علیه السلام قوم چې بکاو نو هغه غیر فطری عمل په زناورو کې نشته. نو امرکم الله معنا علمکم الله چې د انسان په فطرت کې الله تعالی کوم خبره خو ده. دا مطلب ان الله يحب التوابین بشک الله تعالی محبت ساتي دا کسان سره چې توبه وباسي راګرځي بار بار د نیک د ګنا نه نیکتا او د ګنا نه توبه ته واپس کیږي. ويحب المتطهرين والله تعالی محبت ساتي دا کسان سره چې ځان پاک غني او ځان پاکي. نو کوم کارونه چې د ګندګۍ دي نو هغه نه ځان ساتل پکار. نو دا دواړه طریقې د ګندګۍ دي. غیر فطری عمل دام ګندګي ده او فطری عمل خو په دې غیر فطری موسم کې نو دام ګندګي ده. موسم مولا پکار ده، موقع مولا پکار ده او محل مناسب پکار ده. نساؤکم حرث لکم استاسو خز استاسو په پارا په منزله د پټوري په منزله د پټوري د سنه چې پټه خو سره مالکی خرڅي یوم نو خد سو خرڅول شي. دا معنی نه ده دا بالکل پټه نه د ملکیت نشته. دا خو د جاهلیت د زمانه د خلکو خبر. دلته صرف تشبیها د په یو خبره کې چې د پټینه مقصد پیداواری نو د نکاح نه مطلب اولاد د سلسله نسب جاری ساتل مطلب د دې لپاره یو ته دا تشبیه وي. نو دا تشبیه په هر څه کې نه ده. سړی د ښځې مالک نه دی، په خپله مالک ده، حره ده، آزاده حره ده. نساؤکم ستاسو بیبیان حرث لکم دا په منزله د پټو دي مطلب ته پیداوار دی. فاتو حرثکم ورځئ خپلو پټو ته انا شئتم چې څنګه ستاسو خوښوي. انا په معنا د این نه ده ځکه چې محل خو تا ته ما وی د پټي د پیداوار ځای ته به سوچ کې خدا پکې انا په معنا د کیف ده. انا لک هذا حضرت مریم ته وی انا لک هذا دا د کوم ځای نه راغلی دا څنګه راغلی. انا یحیی هذه الله بعد موتها انا یحیی هذه الله بعد موتها دا کله به الله تعالی څنګه راجول دی. خجی انا یکون لی غلام کیف یکون لی غلام زما بچی څنګه وشي ولم یمسسنی بشر. نو انا په معنا د کیف په دې قران کې ذکر دی. دا مطلب شو انا شئتم یعنی کیف شئتم کیفیت خو ستا خپل خو خدا خو به هر حال نور چې کوم ځای کې پابندي ده نو د پابندو خیال بساتي. وقدموا لانفسکم مخکې کې ځان د پاره نیک عملونه. مطلب دا دی چې یوازې د دنیا په لذات او په خواهشاتو پسې مور پسې کېږي د آخرت غم وکړي. د دنیا د لذتونه او خواهشات چې دي دا نیمګړي پاتې کېدونکي دي. وقدموا لانفسکم مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو د پاره نیک عملونه چې جنت کې هم خوشحالی نصیب کړي. اصل خوشحالی خو د هغه ځایغه دي. واتقوا الله دا الله نه یریږئ واعلموا پوه انکم ملاقوه چې تاسو به د الله تعالی سره ملاوېدونکي یې. دا وبشر المؤمنین او زیری ورکړئ پیغمبر ایماندارو ته. ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم دا نور اصلاحات دي. یو سړی وایي ما قسم خوړلی دی چې زه به دا کار نه کوم نو ته د نیکۍ نه ولې قسم خورې؟ قسم دې خوړلی دی نو اول قسمونه ډېر مه خوره. ډېر قسمونه خورا کړو ښه کار دی نه. بیا چې قسم خورې نو بیا د نیکۍ د کار نه قسم خوري چې کوم کارونه د نیکۍ دي نیکی کول دي د خلکو صلح ده د خلکو په منځ کې روغه کول دي. کله کله سړی تنګ شي د چا نه د دوو کسو روغه یې کړي هغې بیا جګړه شروع کړي دی وایي یاره زما د قسم یې زه باړو د چا روغه بیا نه نه د نیکۍ نه ته قسم تا ته خو مطلب اجر او ثواب دی. اجر او ثواب تا ته میلاویږي
نو د نیکه نه خلق قسمونه نه خوري د نیکه کار خو بغیر د قسم نه خلق کوي او قسمونه دغه نه خوري قسم خو دې ته وایي چې ته د الله تعالی دا نوم دغه کار نه معنی کې چیرې د خدای تعالی دا نوم ما واغستو او د دې کار نه زه اوس بندې ما نو د الله تعالی نوم څوک د نیکه نه د بندېدو دپاره علي د الله نوم د دې دپاره دی د الله تعالی نوم خو د دې دپاره دی چې دا سړی په نیکۍ ورتېږي او ته د الله تعالی نوم لې او دا په د نیکۍ نه د بندېدو ذریعه جوړی نو دا خو ته الټه کار کوي ولا تجعلوا الله او مگر ذوی قسم په الله باندې مگر ذوی دا نمونه د الله تعالی مگر ذوی دا لفظ دا نوم د الله تعالی عرضه معنی او پرده عرضه عارض پرده رکاوټ لایمانکم د خپل قسمونو د پاره چې یاره جی ما قسم خوړلی د الله تعالی په نوم باندې او عرضه او معنی او رکاوټ د سنه ان تبروا وی حذف د من او د حرف جر د ان ناسبنه شایع او کثیر دی قبل د ان ناسبنه وی حذف د من قبل چې دا شایع کثیر دی من ان تبروا ولا تجعلوا الله او مگر ذوی نوم د الله پاک عرضه معنی او رکاوټ لایمانکم د خپل قسمونو د پاره چې ما د الله په نوم قسم خوړلی دی نو دا رکاوټ شو د څه دپاره رکاوټ د څه نه رکاوټ شو ان تبروا د نیکۍ کولو ستاسو نه چې تاسو به زه به نیکي نه کوم وتتقوا ستاسو د تقوا نه وتصلحوا بین الناس او دروغ نه د خلکو په منځ کې چې یاره ما قسم خوړلی زه به د چا سره اوس نیکي نه کوم ډېرې نیکۍ مې د خلکو سره وکړې او الټا هغه خلکو ماله د بدو جواب راکړه اوس به زه د چا سره نیکي نه کوم تقوا به نه اختیارو صلح بین الناس به نه کوم نو د دې کارونه څوک قسم خوري او بیا د الله تعالی په نوم قسم چې یاره د خدای نوم مې یاد کړی دی نو زه اوس دا نیکي نه کوم ښه د خدای دا نوم چې دی دا د نیکونو د بندېدو دپاره دی دا والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکی دی او پوهه دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم قسمونه راغله د قسمونو تذکره راغله نو قسمونه درې قسمه دي یو ته یمین لغو وی یمین لغو دې ته وایي چې اصل سړي خوله پې وخځي اختیار خیال نه یا دا معنا دا ده چې د سړي اراده نه قسم نه او قسم عادت یې هسې جوړ شوی یا یمین لغو دې ته وایي چې سړی د خپل علم مطابق قسم وخوري په تېره زمانه کې یو سړی یو کار کړی دی خو بیا ترې نه ير دي نو قسم یې وخوړ چې ما نه دی کړی نو دا یمین لغو دی په دې دی ګناهګار نه دی البته که ورته پته وه او د خپل علم خلاف قسم وخوړ نو دا بیا یمین غموس دی غمس بیا غپې ته وایي جهنم کې به وله غپه ورکوي او د دې یمین غموس چې په دروغه وخوړی شي د دې په دنیا کې کفاره نشته د دې کفاره هم دغه جهنم دی که توبه دې ویسته الله تعالی معاف کړي نو ټیک خو دروغجن قسم د دې سزا جهنم دی یو ته یمین منعقده وایي چې آینده دپاره په روانه زمانه کې یو کار کولو نه یا د نه کولو نه ته قسم وخوري چې قسم مې دي دا فلانکی کار به زه نه کوم نو بیا چې هغه کار دې وکړو نو بیا به د هغې کفاره ورکوي او د کفارې تذکره وروسته راځي بیا لا یؤاخذکم الله ننیسي الله تعالی تاسو باللغو فی ایمانکم او که نیولی نو ښه کلک به یې نیولی یأخذو په ځای یؤاخذو وایي نو دا مفاعله کله د مغالبې دپاره راځي چې د مغالبې دپاره نه نو بیا د مبالغې دپاره راځي المفاعله للمغالبه واذا لم تكن للمغالبه فهي للمبالغه بیا مبالغه ده که نیولی نو بیا ښه کلک به هم نیسي ولې د الله تعالی نوم اخلي او بیا همغه کار کوي ځکه وروسته وایي واحفظوا ایمانکم وروسته به راشي لا یؤاخذکم الله ننیسي الله تعالی تاسو باللغو فی ایمانکم په فضل قسمونو ولکن یؤاخذکم لیکن تاسو نیسي بما کسبت قلوبکم په هغه قسمونو باندې چې هغه اراده کړي ستاسو زړونو قصد او اراده دې کړې ده چې د قسم دا نو والله غفور رحیم غفور حلیم والله تعالی بخون کېم دی او حلیم صبرناک دی نو ځکه د فوري سزا نه درکوي اوس د قسم یو قسم هغه دی چې سړی د خپلې ښځې نه قسم وخوري دې ته ایلا وایي پکار دا ده چې د واده نه بعد د ښځې او د خاوند تعلق برقرار او د تمامو تعلقاتو سره سره هغه د یو بل سره جنسي تعلق دا به هم برقراري اوس یو سړی دی چې هغه د خپلې ښځې نه قسم وخور نو د دې قسم بیا مختلف شکلونه دي په دې کې اخرنۍ میعاد چې دی هغه 4 میاشتې دي 4 میاشتو نه زیات دا جدایي بیا د شریعت دپاره ناقابل برداشت او دا خو په یو بله موقع باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نه تپوس هم کړی چې یوه ښځه د خپل خاوند نه څومره موده زیات صبرېدی شو نو هغې ورته زیات نه زیات 4 میاشتې
نو بیا ورته وی چې بیا با باقاعده با چې کوم مسلمانان په جهادونو کې دي نو هغه باندې دا لازم کړه چې څلور میاشتې بعد به تاسو خامخا کور ته ځئ. خو دلته قرآن مجید دا خبره کړې ده کوله او که هغه خبره نه وینو دا قرآن ویل چې سړی د خپل ښځې نه قسم وخوري زه به ستا خواله نه درځم نو تربص 4 اشهر دته انتظار د 4 میاشتو دی. بس کله 4 میاشتو نه کم قسم خوړلی خو قسم دې پوره کړي او دې نه هیڅ بس نشته نو طلاق خبره نشته. میاشت دی 10 ورځې دی 20 ورځې دی 2 میاشتې دی دا خیر. او کله د 4 میاشتو قسم خوړلی یا د 4 میاشتو نه زیات خوړلی یا غیر محدود خوړلی نو په دې درې واړو صورتونو کې بیا د د پاره 4 میاشتې انتظار دی. 4 میاشتې انتظار نه بعد به د بیا عدالت کده ناراضي عدالت ته خزه ته حق حاصل لې چې عدالت ته راولي یا جرګې ته پیش کی یا خزه په خپل داغه نه تاسو کې چې وای استاد د خبره مطلب څه دی. نو التبیا مطلب دا چې 4 میاشتې وشي او 4 میاشتې نو فإن فاء للذین دغه کسانو د پاره یولونا چې هغه قسمونه خوري من نسائهم د خپل خزونه تربص 4 اشهر انتظار د 4 میاشتو ده. فإن فاو کدی په دې 4 میاشتو کې دن را واپس شو رجوع وکړه 4 میاشتې نه زیات قسم خوړل یا د 4 میاشتې خوړل یا مطلقاً خوړل او په دې 4 میاشتو کې دن د خپل خبر نه واپس نو بیا چې کفاره به فإن الله غفور رحیم نو بیا الله تعالی بخون کې دی او مهربان دی. کله د 4 میاشتو قسم خوړل یا زیات او د 4 میاشتو نه دن د خبر نه خبره نه واپس شو رجوع یو کړ او قسم مات نو څه به ورکی خو د قسم کفاره به ورکی خبره ختم شو اړو طلاق ته خبره لاندې لیکن وان عزم الطلاق کده د اراده طلاق او د ویجه د 4 میاشتې چې ما ویلې دې مطلب زمادار چې زه سره د خزه پرېدم نو چې اراده طلاق یې کړی و په دې ایلا باندې په دې قسم خوراک باندې اراده طلاق کړی و نو دا بیا کنایي طلاق شو دا طلاق باین شو بیا نو دا بیا جدا شو په دې باندې. وان عزم الطلاق او کدی اراده طلاق کړي و په دې باندې په دې ایلا باندې رجوع و نه کړه او چې نه ما خو طلاق اراده کړه ما خو چې ویل قسم مې خوړل مطلب مې طلاق دی نو بیا طلاق لفظ خود نه دی ویلې نو په دې قسم باندې کم طلاق واقع شو طلاق باین واقع شو. فإن الله سميع عليم 4 میاشتې کله تیر شوي نو بیا بانت بتطلیقه دا باین شو او په یو طلاق باندې باین شو یو طلاق واقع شو او دا طلاق باین دی جدا شو. بیا کله دوباره اطلاق غواړي نو بیا به دوباره نکاح کوي. طلاق باین معنا دا چې په سات جدا شو. طلاق رجعي خو دې ته وایي چې عدت لانی پورا شوه نو سړی ته د رجوع حق حاصلي وایي په پښتو باندې کنه او چې طلاق باین شي نو دې معنا دا چې سو پوری بیا د دوباره نکاح نه شي نو بیا د لپاره جایز نه ده په خپل به دوباره نکاح کوي د بل سړي نکاح ته اجازه نشته خو دې که بیا واپس کیږي نو بیا به دوباره نکاح کوي او نکاح به هغه په خوخه باندې کوي د سنت چې هغه ځان خبر نه او د نکاح غستی دا مطلب. وان عزم الطلاق او کدی اراده طلاق کړي نو دا فإن الله سميع عليم الله تعالی اوریدون کې دی او په دې خبره واوریدا. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء د طلاق لپاره یو عدت دی که باین دی او که رجعي دی او که ارسه دی خو چې کومه خزه ته طلاق ملاو شي نو دا غینه بعد بیا هغه به انتظار کوي. نو دې کې 3 قسمه حالات یو قسم حالات دار چې دا مسائل پکې را پیدا کیږي او حملم نه نو بیا په هغه صورت کې بیا 3 قروء دي 3 زره چې دا مسائل را پیدا شي او بیا ختم شي نو قرء د حیض ته وي یو حیض دی او بل حالت د طهر دی. نو دا د بیماری د حالت چې 3 زره را پیدا شي نو بیا با د دې عدت تیر شي نو بیا د بل خاوند لپاره جایز ده او که رجعون د پکې پرې مینس کې رجوع جایز که شرط حمل او د ماشومان مسله وا نو اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بیا د اولات الاحمال د حمل والو عدت چې د هغه داده چې هغه وسه د حمل شي که هغه خاوند ته مړی او که طلاق ورکړي دا مطلب شو. البته چې سړی مړی او حمل نه نو بیا تربص 4 اشهر و10 نو بیا بل سره د 4 میاشتې والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا نو هغه رسول راځي پاتې شو دا خبره چې قرء ستوي نو عام طور باندې د احناف رائے دار چې قرء په معنا د احیاز او دلیل پکې موجود دی تدع الصلاه ایام اقرائها حدیث کې راغلی دی
تدع الصلاة ایام اقرائها. قرء هغه وخت وای چې په کوم وخت مونږ او روزه نه وي، په طهر په حالت کې مونږ او روزه وي. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طلاق الامه تطلیقتان وعدتها حیضتان. نو دا په کوم صفه حدیث دی چې طلاق الامه تطلیقتان، د آزاد خزي پورا طلاق خودري دی، آخری طلاق. خود وینځي خزي طلاق پورا طلاق سدي دوا، او عدتها حیضتان، او عدت دوا حیض. نو د دې نه پته ولګی چې عدت په حیضونو شي نو ثلاثه قروء قرء حیض. او بل حدیث پکې د حضرت فاطمه بنت ابي حبیش دی چې دعی الصلاة ایام اقرائک، چې ستا د قرء زمانه راشي نو بیا به مونځ نه کوي. نو قرء هغه وخت وای چې په کې مونځ او روزه نه وي. دا پکې بل مسله. عام طور باندې اهل علم وایي چې د لغت په لحاظ سره ابن قتيبه وایي چې اصل القرء فی کلام العرب الوقت، وقت ته وایي. دارنګه ابو عبیده وایي چې الاقراء من الازداد فی کلام العرب، اقراء ازداد نه ده، طهر تم وایي او حیض تم وایي. تفسیر کبیر نقل کړي. ابن العربی وایي کلمه محتمله للطهر والحیض، دواړو ته ویل کیږي. بعض حضرات لکه ابن جریر طبری وایي چې اصل خبره داره چې واصل القرء فی کلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد وقته. د یو څه وخت مقرر دی نو داغه دا راتل په وخت مقرر باندې دیتم قرء وي، او داغه دا واپس کېدل په وخت مقرر باندې دیتم قرء وي. نو پته ولګی چې در دواړه په منځ کې مشترک دی. او د احناف دلیل درته معلوم دی چې ثلاثه او قروء. پوهیږي په خبره باندې کنه؟ وای دې خبرو تاجت نشته، خو دې ته بګوري. دا خو امام شافعي دلیل ویلی دی چې ثلاثه مؤنث دی نو قرء پکار دی، دا صحیح، دا د مذکری او طهر مذکر دی. نه دې ته حاجت نشته پکې، نحو ورته نه تابع، نحو به د قرآن تابع کې، قرآن به د نحو نه تابع کې. اصل خبره دا چې طلاق ورکول چې دي نو دا په طهر کې دي. چې په طهر کې طلاق ورکې نو څه موده به تېره شوي، نو چې بیا عدت هم په طهرونو باندې شي نو بیا یا درې نه دي بلکې څه کم درې دي یا څه د پاسه درې دي. بیا که بل ورسره شامل نو څه د پاسه درې کېږي، او که دا پکې حسابیا نو څه کم درې کېږي. او ثلاثتون دا لفظ چې دی دا وایي په خپله معنا کې خاص دی، او خاص به په خپله معنا کې په دې کې به نورې قصې میسې نه کوي. هغه د اصول شاشي کې دا خبره کړې. خو د هغې نه علاوه تا ته ما د عربۍ ژبه خبره وکړه چې دوه حدیثه مې راته ووایي چې په حدیثو کې د قرء نه مراد طهر مقابل چې کوم شی دی هغه ته نه مراد دی. دع الصلاة ایام اقرائک او طلاق الامة تطلیقتان وعدتها حیضتان. بس دغه دوه حدیث کافي دي، نور دلایل تاجت نشته. ولا يحل لهن. اوس درې حیض خو عدت به دا چای چې د چا حمل نه او چې حمل خو مده د حمل نه، مده د حمل خو به کېدی شي کله اوږده شي، اته میاشتو نه میاشتو ته به خبره وځي. نو دا ښځه کله کله دروغ به ووایي، وایي به چې نه نه ما خو حمل نشته. ادې مطلب به دا چې زه بل چېرته مې واده وکړی. نو الله تعالی وایي نه داسې مه کوه. ولا يحل لهن، حلال نه دي د دې ښځو دپاره ان یکتمنا چې دی پټ کی ما هغه څه خلق الله فی ارحامهن چې الله تعالی پیدا کړي د دې په دې رحمونو کې. ان کن یؤمنن، که ماشوم ته پته چې شته علوق راغلی حمل راغلی نو بیا به داسې نه کوي. ان کن یؤمنن بالله والیوم الاخر، که دی ایمان راوړي په الله باندې او په ورځ وروسته، نو دا خبره خو ختمه شوه. اوس په دې طلاق چې دا رجعي طلاقي نو په دې رجوع کې دننه په دې عدت کې دننه بیا دې سړي ته د رجوع حق حاصل دی. وایه او چې یو طلاق ورکې او دا طلاق باین نه او رجعي یو صریحي طلاق دی ورته وي، نو بیا تا د پاره په دې عدت کې دننه دا ثلاثه قروء کې دننه د رجوع حق حاصل دی او دوباره نکاح ته پکې حاجت نشته. بس بیا به خده شي. وبعولتهن، او د دې دا خاوندان د دې ښځو طلاق شوي چې دي احق حقدار دي. دلته د احق نه مطلب نفس فعل دی، ځکه چې بل سړی خو د سره حقدار نشته. ولې بل سړی چې خاوند نه دی نو هغه په عدت کې رجوع کولی شي؟ نشي کولی. چې نشي کولی نو د احقو دلته اسم تفضیل په معنا باندې نه دی، اسم تفضیل کله په معنا د نفس فعل هم راځي. وبعولتهن، او د دې دا خاوندان چې دي له طلاق ورکړي دي او هغه طلاق څه دي؟ باین نه دي، رجعي دي او عدت لا روان دی. ثلاثه قروء لا عدت ختم شوی نه دی، یا وزه د حمل ده خو هغه حمل لا نه ده وزه شوی،
نو پدیس وبعولتهن او اغیدا خاوندان چې دی حقدار دي بردهن په واپس کېدو د دوی چې دی ځان ترا واپس کی یعنی دی ته رجوع کی چې دی او ته رجوع کی نو هغه به ترا واپس شي کنه بیرته به خزه شي کنه بردهن په واپس کېدو د دې خزو نو خزه ته گویا کې د نکاح ختمېدو والا ځکه چې عادت ختم شوی خو نکاح ختمېده کنه نو دا خزه تلو والا اوس بردهن د سکړه په دې رجوع باندې را واپس و به مراجعتهن دا ته رجوع وکړو نو را واپس هو ګره فی ذالک په زمانه د تربص او د انتظار کې فی ذالک یتربصن بانفسهن په زمانه د تربص او د انتظار کې دا عدت دور دی هو کله به واپس کوي ان ارادو اصلاحا کچرته دی اراده کوله د اصلاح د یو بل سره دا طلاق چې واقع شوی خو څه چل بشوي وزکه نو که بیا د یو بل سره هغه تو مې هغه جګړه او راخلي کلمې نو بیا د هغې څه ضرورت دی او که په دې پوه شوي چې یاره بس غلطي شوې ده بیا به داسې نه کوو دا خو ډېر واقعي ډېر غلط کار نو بیا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن او د دې ښځو دپاره مثل الذي په مثل د هغه حق دی علیهن چې په دې باندې دی د خاوندانو دپاره بالمعروف په روا طریقه ګوره د ښځو حق یې مخکې کړه خلک د ښځو حقونه نه مني د ښځو دپاره هم دومره حق دی چې څومره په دې ښځو دی د سړي چې په ښځه څومره حق دی نو دومره د ښځې هم په سړي باندې حق دی البته یوه خبره دا ده چې دا حکومت دی د کور ریاست دی نو د سړي دپاره پکې یو درجه اوچتوالی دی چې دی حاکم دی وللرجال علیهن درجه او د سړو دپاره په دې باندې یو مرتبه اوچتوالی دی هغه اوچتوالی په دې نه دی چې سړي ته به د مانځه ثواب ډېر میلاویږي او ښځې ته به کم میلاویږي د سړي نیکۍ به ډېرې او د ښځې به دا مطلب نه دی هغه دا دی چې د دې کور د انتظاماتو د چلولو دپاره دا ډېره مناسبه طریقه ده چې سړی د کور سربراهي ښځې ته سربراهي حواله کوي نو بیا به یې سر ته ونه رسوي او د هغې به نقصانات په یورپ کې ښځو ته سربراهي حواله ده نو د هغې د وجې نه نقصانات را پیدا شي خو اسلام دا کار وکړه ته دا بل کار وکړه بیا تجربه لګوه که په خپل کور کې دا تجربه وکړه نو بیا لګوره وللرجال علیهن درجه او د سړو په دې ښځو باندې یو مرتبه اوچتوا هغه څه دی هغه دا ده چې الرجال قوامون علی النساء وروسته به تفصیل راځي دا مطلب شو والله عزیز حکیم او الله تعالی غالب او حکمت والا دی نو سړی په ښځه داسې نه دی چې بالکل د دې جوړ مالک دی ځکه په ده د پاسه الله تعالی هم دی نو دا داسې حکومت دی چې په دې د پاسه یو غټ حکومت بل شته نو سړی دې دا نه وایي چې زه بس ما حکومت دی او زه ازاد یم چې څه مې کوم ظلم کوم او که عدل کوم او که انصاف کوم دا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان او د طلاق خبر راځي خو په دې باره کې دوه درې خبرې ذهن کې کېنوئ اوله خبره خدا ده چې د جاهلیت په زمانه کې بلکې د یهودیانو په مذهبي کتابونو کې هم ښځه ډېر کمزوری او ډېر بیکاره او بلکې ډېر بدبخته او ډېر سپیره شی ګڼلی کېده د یهودیانو په کتابونو کې دا لیکلي دي پوه شئ جیوش انسایکلوپیډیا د یهودیانو یو دایرة المعارف ده جیوش انسایکلوپیډیا څنګه چې د دې ملکونو یي که نه برټش انسایکلوپیډیا ده بریټانیکا ده امریکانا انسایکلوپیډیا ده نو د دې یهودیانو خپله یو مذهبي دایرة المعارف دی چې په هغې کې د هغې هغه مذهبي علوم را جمع شوي دي نو جیوش انسایکلوپیډیا جلد نمبر 6 کې یو عبارت دی هغه وایي معصیت د هغې اردو ترجمه ده هغه په انګریزۍ کې د خدای د اردو ترجمه وایي معصیت اول چونکہ بیوی ہی کی تحریک پر سرزد ہوئی تھی وہی آدم علیہ السلام چې دا ونه خوړلې ونه دا ورته د ښځې ویلي چې خوړلې حال کې تا ته ما ویلي چې دواړو ته شیطان ویلي ښځې ورته نه ویلي وہی دا خو ته د ښځې ویلي دا جیوش انسائکلوپیڈیا لیکلی اس لیے اس کو شوہر کا محکوم کر کے رکھا گیا چونکہ دی خاون له دوکه ورکړې وه نو دا یې د خاون تحت کړه او خاون یې په حاکم کړو دا به همیشه د خاوند نه ته ځکه چې دی اول ځل دوکه کړې ده نو دوکه کړې ده چې کړې ده نو چا کړې ده چې د هغې په وجه د هره یوه ګناهګاره شوه دا اوس عقلمني ده خبره دا اور شوهر اس کا حاکم ہے خاون حاکم دے دا خو شریعت هم وایي چې حاکم دی لیکن دی وایي اور اس کا مالک و آقا ہے یوازې حاکم نه دی سیم دی مالک هم دی اور وہ اس کی مملوکه ہے او دا یې داسې ده لکه په پیسو چې اخیستي که وقت پرې کوي او که پوزه ته پرې کوي نو دا یهودیانو ویلي دي دارنګې یو بل
کتاب حواله مولانا عبدالماجد دریابادی مو ورکړی دا او نور علماء مو ورکړی دا هسټري اف یورپین مورال چې د یورپیانو اخلاقی حالت او دغه تاریخ څه دی. نو پاره کې یو خبره دا وا چې د یورپیانو په خوا عقیده دا وا او د مذهبي خلکو هم دا عقیده وا کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے چې دا خضر دوزخ دروازه ده دا دوزخ څه ده اور تمام آفات بشری کا باعث ہے. اور په دنیا چې څه مصیبتونه راځي د خضر د لاسه پی راځي. اسے اپنے کو ذلیل سمجھنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ عورت ہے. دا د په دې وجه ځان ته ذلیل وایي چې دا خضر ده. نو دا د یورپیانو مذهب دی او یورپیان نن سبا په اسلام اعتراض کوي وایي تاسو ښځې له حق نه ورکوئ. نو ته ورته دا عبارت ووایه ستاسو خو دا د پلار نیکه مذهب و. دلته زمونږ په مسلمانانو کې چېرته دا خبره مونږ ته وښایه. حج اسلام کې خو د ښځو دا طریقه نه وه. ستاسو په یهودیانو سره د ښځو دا حالت او د یورپیانو د برطانیې او د جرمني او د فرانس هلته د ښځې حیثیت دا و چې دا د جهنم دروازه ده او دا چې بس ښځه ده نو دا یې د ضلالت لپاره کافي ده ځان دې خامخا ذلیله ګڼي. دا خبره خو اسلام نه ده کړې. نو دوی یو طرف ته ښځې ته داسې نظر کتل او بل طرف ته نن سبا د اسلام خلاف پروپیګنډه کوي و اسلام ښځې له دا وایي. یوه خبره خو دا ذهن کې کېنول. دویم ورسره په دې باندې ځان پوه کړه چې د رومیانو مجلس وایي دا قرارداد پاس کړی او په یو زمانه کې عیسایانو د رومیانو مجلس نے قرار دیا کہ عورت ناپاک جانور ہے. وہ دا سر انسان ہم نہ دے اور پلیت جناور. جس نے قتل کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. او که خدا چا مړه کړو نو په دا سره ګناه. دا چا ویلي؟ دا رومیانو ویلي. دا د یورپیانو مرکزي یو قسم له د دې یو قسم له پیرخانه وه. دا رومیان نه دي دا د رومیان د یورپیانو پیرخانه ده. دې ټول هدایات او دغه د دې رومیانو نه اخلي. د دې ټول مذهب او د ټول هدایات د رومیانو نه اخلي. پوهېږې په خبره باندې په ټوله دنیا کې د ټولو نه اول ځل په 586 عیسوي کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه یو څو کاله وروسته یعنی گویا کې 14-15 سال وروسته د پیغمبر علیه السلام به د 14-15 سالو چې په هغه زمانه کې په ټوله دنیا کې د فرانس حکومت په ډیره مشکله یو قرارداد پاس کړ او پای کې دا وی چې ښځه انسان دی. ښځه څه دی؟ دا صرف یعنی کني خلکو سره دا نه منله. په هغه ځای کې چې قرارداد تیارېده خلکو سره دا نه منله چې دا انسان دی. خو دوی ډېر د رد و کد نه بعد په ډېر مشکل باندې یو قرارداد پاس کړو چې آینده دپاره به مونږ ښځې ته څه وایو؟ انسان به ورته وایو. خو د انسان ناخوا به ورته څنګه انسان وایو؟ ورسره به دا شوشه او دا شپې ته به لګېدلی. پوهېږې په خبره باندې چې انسان خو دی خو د ده د ژوند مقصد سوا د سړي د خدمت نه بل څه شی شته نه. بس دی صرف د سړي د خدمت دپاره دا پیدا ده. انسان دی خو د سړي د خدمت دپاره پیدا ده. دا خو د یورپ او د مغرب حالت. زما او ستا د وطن څه حالت و؟ نو زما او ستا د وطن حالت په هندوستان کې وګوره. په هندوستان کې طریقه دا وه چې سړی به ښځه وه او سړی به مړ شو. نو هلته خو به سړی به یې سېزه بیا د سړي هغه باډي او جسم به یې سېزه. نو چې ښځه به یې ژوندی وه نو هغه ژوندی به یې ورسره هلته کې په هغه دغه کې په پړو کې به یې ورسره وتړله او هغه به مړ و او دا به یې ورسره ژوندی وسېزله. دې ته به یې ستي وي. ستي خو په پښتو کې هم ستي کولو ته وایي ستي. نو دا د ستي قاعده وه. ته به دا خو پخوانی ده. ما دلته 2 حوالې را نقل کړي. په 1987 کې په راجستان کې د 6 میاشتو یو ناوې ستي کړې ده د خپل خاوند سره. په 1987 کې دا اوسنۍ خبره ده. بل په 2002 کې هم داسې یو واقعه ما نقل کړې ده چې په هندوستان کې په دې 2002 کې اوسه بل اردنۍ خبره شوه چې هلته کې یو سړی مړ دی او د هغه ښځه د هغه سره ژوندی وژلې ده. دا چې کله د قانون نه داسې لږ معمولي غوندې ورته داسې دغه میلاوېږي نو بیا خپل کار کوي. نو گویا کې په دنیا کې د ښځو طریقه دا وه. په عربو کې څه طریقه وه؟ نو په عربو کې طریقه دا وه چې سړي به ښځه وه نو یو خو دا چې د ښځو څه شمار به نه و. که 9 به وي که 10 به وي که 20 به وي که 30 به وي. بیا چې دا چې کومه ښځه به بدې شوه نو هغې له به یې طلاق ورکړه. نو چې طلاق به یې ورکړه نو چې د هغې عدت به تېرېده نو بیا به یې بیماره ته رجوع وکړه. نو بیا رجوع په عدت کې رجوع نو بیا ښځه شوه نو بله بیا وله بیا طلاق ورکړه. نو چې بیا به عدت تېرېده بیا به یې ورته رجوع وکړه او بیا به یې ورته داسې ورته ویل چې نه به دې پرېږدم او نه به دې ښځه کړم. نو 100 ځله به یې ولم طلاق ورکړه. د طلاق ورسره څه حد نه و.
دارنګې د تعدد د دې دپاره هم څه حد نه دا دوه خبرې ذهن کې یاد ساته نه د طلاقو دپاره حد اتیا طلاق یې ورکړه او که سلسله یې ورکړه ټول عمر طلاق. اسلام یې چې نه بس د یو سړي دپاره صرف د دریو طلاقو حد دی. دا خو انسان دی. بیا اسلام چې راغی نو اسلام ورله څومره لوی قدر ورکړی ښځې له دې له د ملکیت اختیار ورکړو دې له د واده د اختیار ورکړه تر دې چې بالغه جنۍ او مور او پلار یې ورکوي او د دې مرزا نه وي نو هغه نکاح نه کېږي. دې نه به پکې تپوس کوي البکر تستامرو او چې کومه یو ځل واده شوي هغې ته مکمل اختیار خپل حاصل دی هغه به له سره په بل څوک ورکولی نه شي هغه بیا په خپل اختیار وي. خو که چېرته کې بالغه جنۍ ده نابالغه نه یادوم بالغه جنۍ ده او هغه مور او پلار په نکاح باندې ورکوي نو د هغې نه به باقاعده تپوس کوي او که تپوس یې ترېنه ونه کړو د هغې خوښه نه وه نو هغې ته حق حاصل دی چې هغه تپوس وکړي او د هغې ته څو پورې نکاح قبوله کړي نه نو هغه پورې نکاح نه قبلېږي. نو دا قسمه مسلې شریعت دومره اختیار بیا د میراث حق یې وله ورکړو بیا د خبرې کولو حق یې وله ورکړو پوهېږې د مشورې حق یې وله ورکړو په د کور په معاملاتو کې په ډېرو معاملاتو کې د مشورې حق یې وله ورکړو. دا یې د خپل مال مالکه کړه دا یې د خپل ځان او د خپل جسم مالکه کړه. نو دا دومره اختیارات او دا دومره ازادي چې وله ورکړه د دې نه زیاته ازادي بیا په دنیا کې چې وله ورکوي نو بیا به داسې تباهي راځي بیا به دا سړی ګوټته کوي. که د دې نه زیاته ازادي چې د اسلام کومه ورکړې وه که دا دې وله ورکړه نو بیا به ته ګوټته کېږې بیا په دې خبره پوهېږې دغه همره ازادي پوره ده. دا کوم خلک چې د ډېرې زیاتې ازادۍ قایل دي نو د دې مطلب دا دی چې بیا به ښکاره خبره د دې نه زیاته شي خو بیا به ته مغلوب کېږي. نو اسلام خو تام نه مغلوب کوي تعالی خو حاکمیت درکړی دی اسلام خو یو توازن قایموي. نو عام اصول داسې دي چې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف د یوې خبرې نه بغیر چې سړی حاکم دی باقي اختیارات برابر دي. پاتې شو دا چې به میراث کې وله حصه ولې نیمه ورکړه نو هغه به ته بیا وروسته ووایې چې به میراث کې ولې ځکه حصه نیمه ورکړه چې دې ښځې ته خو مهر هم میلاوېږي سړي ته خو مهر نه میلاوېږي. یا لکه واده خو سړی هم کوي او ښځه هم کوي واده خو د ښځې مي او د سړي مي پوه شي په پښتو خو چې د ښځې واده نو ښځې له خاوند څه ورکوي مهر او خاوند له ښځه مهر ورکوي نه. نو چې کوم سړي ته فرض کا نکاح ورته ور په غاړه ده نو هغه به دومره پیسې ګټي چې ښځې له به مهر هم ورکوي بیا به ښځې له نفقه هم ورکوي بیا به له جامه او پیزار هم کوي بیا به د دې علاج هم کوي بیا به دغه هم خادیل هم بوځي. نو دا ټول اخراجات و بما انفقوا من اموالهم دا خرچونه به څوک کوي دا به سړی کوي. او که ته وایې چې ښځه به په خپله خرچ کوي نو بیا چې ښځه خرچ خپله کوي که نه او په خپله ګټي نو هغه ستا ښځوالي بیا نه کوي بیا به ته نیغه خبره کوي بیا به ته رانیغېږي بیا به ته ورته وایې چې دا کار وکړه ورته وایې چې زه خپله خورې خپله خورم تا هغه خو نه خورم نو بیا به نه دا به کور نه بیا دا به کور نه دا خو بیا دوه قوتونه دا به امریکا روس به یو بل ته مخامخ ولاړ یا به پاکستان او انډیا یو بل ته مخامخ ولاړ په مخه به په سرحداتو جړپي چې په مخه په سرحداتو باندې جړپي نو بیا خو کار نه کېږي که نه دا ځکه چې یو د بل هغه نه مني بل به د بل هغه نه مني. تاسو به سرحداتو کتلي اجنډه چې راکوزوي نو چې یو اجنډه لږه غونډه راکوزه کړي نو هغه بېرته وخېږي اجنډه راکوزول پوره اوبلي ا د واګه باډر ته چېرته لاړ شي نو هغه یو هم کوزه خبره نه کوي او بل هم کوزه خبره نه کوي ځکه چې هغه وایي زه خپله انډیپنډنټلي زه خود مختار یم زه په خپله ځان نه ګټم او ځان نه خورم. نو اسلام وایي چې نه سړی به ګټه کوي بما انفقوا من اموالهم نو دی په سړي باندې ذمهدارۍ راواچولې. داسې په طلاقو کې دا خبره وکړه چې په طلاقو کې بیا درې دا د ښځو د حقوقو تحفظ خیال یې وساته چې سړي ته دومره لامحدود اختیارات نشته چې ښځه به ټول عمر یو ځل بیا طلاقي او بیا به رجوع بیا طلاق نه په درې دوه ځله طلاقولو حق دی ورته که په درېیم ځل دې ټتو کو طلاق ټکی دې ووي نو بیا خبره ختمه ده. درې کالتوس د سره و درې واړه دې وډزول تش توقه پاتې شوې اوس بل سره کالتوس نشته بس فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره بیا نه حلالېږي. نو دای په پابندۍ ولګولې. دارنګې دا تعدد دی اسلام نه مخکې رسې نه ولې د اسلام نه مخکې ټولو خلکو یوه ښځه کوله خو اسلام ورته وایي چې دوه دوه او درې درې کوئ داسې چل نه و. خبره دا وه چې اسلام نه مخکې دا تعدد برقرار وو دا تعدد وو خو په دې تعدد څه پابندي نه وه د تعدد دپاره څه حد نه و. اسلام د هغې دپاره یو حد مقرر کړه چې بس یو سړی زیات نه زیات په نکاح کې څلور ښځې راوستی شي څلورو نه زیات نشي کولی. نو هغه نو دا پابندیانې ولګولې دا پابندیانې د دې ښځو د حقوقو دپاره ولګولې. دا نن چې په دنیا کې دا ښځې نیغې نیغې کېږي او خپل حقوق غواړي کومې ښځې غواړي دا بې حیا ښځې غواړي. چېرته م یو واده شوې ښځه چېرته م یو حیاداره ښځه موږ ونه لیده چې څومره د دې انجیوز کې دا برتي کړي دي او دا د حقوق نسوان دا چغې وایي دا ټولې اکثر طلاقې شوي
کني تاسو وګورئ یو پکې مال د سراولې چې په دې روډونو ګرځي او دا طلاق شوی نه او یا سره واده نه پوهیږي په خبره باندې. نو دا چې چغاره چې کومه خزه وای دا د بے حیا خزه د یو سول ستو شلو سلو 200 خزو ته د ټول پاکستان د خزو د نمائندګۍ حق نشته. پوهیږي په خبره باندې دې ته چا دا حق ورکړی تاسو د خزو نمائندګي کوي ولې دا باقي خزو د خپل حق نمائندګي نشي کولای. وای جی په دې باندې سړی ظلم کوي مې دا سړی سړي دا اره خزر دشمن کرے اوسېږي کنه دا خزر په کم کور کې اوسېږي پای کې پلاری پای کې روري پای کې خاوني پای کې زوی نو دا ټول دشمنان نهبت قلندر راغلی د اسلام آباد په کوڅو کې ګرځي ته دوست شوي ملنګي ستاسو شپې پته نه لګي د ورځې پته نه ډیران خره د ډیران د خره پته نه لګي چې ورځې کم ځای او شپې کم ځای نو د ډیران خره ته د حق نه حاصل چې هغه د حیادارو خزو نمائندګي وکړي او د دنیا به هر قومونو ته دا نه ده پکار چې هغه د خزو نمائندګانې وګڼي. هغه خزو داسې نه دي دا حیاداري دي دا بوقره په خپله خوښه په سره دا په خپل کور کې خوشحاله دي. پوهېږي په خبره باندې. نو دا چا ته ویلی دي چې دا بل 2 خزو د جلوس وي تر خزو له ازادي پکار ده تاسې مزه ده ته خره په کم ډیران چې وده کېږي تا ته چا ویلي او تا ته دا حق نه دی حاصل چې د نورو خزو نمائندګي کوي. نو دا یو څو خبرې په دې ځای کې ضروري وي دا وه. بیا د طلاق مبارک دا بنیادی خبره واوره. یو خبره خدا واوره چې طلاق ته نوبت رسول چې دي نو دا داسې نه دي چې لکه زمونږ د خلکو چې کومې غلطۍ دي خو چې خبره او بس طلاق د خولې نه شي دراوتي ګوره که دا کاسر یې دلته کېښوده نو ګوره طلاق او ګوره که دا شی دې پوخ نه کړو دا کومه قصه ده دا خو سپا پاګلتوب دی. دا خو یو پاګل سړی بیا خو د سړي لور خور ورکوه چې کم از کم دومره عقل پکې چې په خبره خو پوهېږي. هغه سړی دې واده وکړي هر سړی دې واده وکړي چې هغه د دې نه خبر هم نه دی چې دا طلاق ټکی څومره او د دې واده څه اهمیت دی د خاندان څه اهمیت دی د پلار څه ذمهدارۍ دي. سړی چې واده وکړي نو بیا د هغه څه ذمهدارۍ دي سړی سنجیده شي په سړي کې څه سنجیدګي راشي سړي کې څه ذمهداري راشي. نو هر سړی چې بس خو سړی دی چې بس هغه پسې هلکه بس واده ولا پکار دی نه دا واده خو داسې دی لکه دا خو یو قسم لا څه دی دا خو سربراهي ده دا خو د خاندان یو سربراهي ده. نو سربراهي دپاره خو اهلیت هم پکار دی. نو هغه اهلیت خو پکې ګورئ دا اهلیت پکې شته که نشته. بنیادی خبره دا دوه خبرې په ذهن کې کېنول غواړي چې طلاق د الله تعالی په نسبت د ټولو نه مبغوض شی دی انتهایی د خدای پاک په د سر نه خفه کېږي دا ځکه به دې کور روانېږي شیطان پې خفه کېږي خوشحالېږي. نو چې شیطان په کوم شي باندې خوشحالېږي نو الله تعالی په هغه شي باندې خفه کېږي. اوله خبره خو دا ده. نو دې ته به نوبت که فرض که د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف را پیدا شو د ټولو نه ښه خبره خو دا ده چې سړی حاکم دی نو دا به د ښځو ته واعظ او نصیحت شروع فعظوهن وصیت نصیحت بیا وهجروهن فی المضاجع بیا به ترې سې مرور غونته کې شي او ځان به ترې سې مرور غونته کې چې زه بړستن به ځان پسې راکاږي او چې ته بل ځای ته به لاړ شي هلته به لاړ شي ځان به سې مرور غونته کې چې زه لاړم هغلته شل کټ او جانګڼ کټ به وګوري چې ته شلېدلی غونته کې په هغې کې به دې پیاړ مې طرف ته سم دي بالخ به هم ځان ته نږدي پوه شي په خبره باندې داسې ګډ وډ به غریب داسې که نه څوک پرې اوسي که په دې هم نه کېده نو د هغې نه بعد بیا وضربوهن بیا به د مسواک نه کار والي. مسواک په دې ځای کې کار کوي دی د هندوستان لپاره مسواک تیار کړی و هندوستان لپاره به مسواک ډزې کوي. هندوستان له به توپه تیارې پوهېږې امریکې لپاره به توپ او جاز تیارې او مسواک چې ډزې کوي نو دا په کور کې کوي نو دې مسواک نه خیر دی په کور کې کار والی. خو دا په هغه صورت کې چې کله دا ښځه ستا قوامیت نه مني ګورې دې خبره باندې ښه په ښکلا او غوږونو ځان پوه کې ګورې دا مسله ده دلته بیانوم ځکه چې ما په بل ځای کې کوشش کړی دی خو خلک بیانولو کې کله کله تساهل هم وکړي. هغه دا ده چې دا د وهلو اجازت چې د ښځې دی نو دا نفس په یو غلطۍ باندې نه دی چې جامې وینځلې او یا پکې څه نقصان پیدا کړو یا مالګه کمه شوه زیاته شوه یا روژه ماتی په وخت تیار نه شو پوه شي په خبره یا ماشوم جوړل دې قسمه خبرو باندې وهل ګورې نشته. ښه په دې خبره ځان پوه کوي کني ما ته به دا څوک ثابته نه کړي چې په دې مسلو باندې وهل او غربول شته. وهل چې دي نو هغه په دې دي چې ښځه د سړي قوامیت نه مني حکومت نه مني چې ښځه ورته وایي چې زه تا قوام نه منم نو بیا چې قوام نه منې او مشر نه منې او حاکمیت نه منې خو د دې معنا دا دا کور ته روانې ځکه چې په کور کې مشر نه خو کور به روانېږي بیا نو بیا به دا خانداني سیستم چې دا به تباه کېږي. چې تباه کېږي نو دا اول پویول غواړي نو پویول یې ولا دا 3 طریقې وکړو چې پر یو طریقه پر اخرنۍ طریقې بیا وضربوهن نو دا وهل صرف د دې دپاره نه دي
چې ته سړډو کې ولا مات کې. دا وهل صرف د دې لپاره دی، دا یو قسم له علامت دی، دا علامتي وهل دی. علامتي وهل معنا دا ده چې دا د دې خبرې احساس ورکول دي چې مال اسلام د مشرع حق را کړی دی، ګوره مال دا حق هم را کړی دستانه حاجی یو گزار وباسم او گزار به په مخ باندې نه وهي، په مخ باندې به گزار نه ورکي، مخ ته به بد ردم نه وي، داسې به نه وي چې خدای دې مخ وران که شکل دې خدای وران که. دا گزار به داسې کوي چې هغه ضرب غیر مبرح پوهېږې په خبره چې په هغې هغه ګزار ښکاري نه، بیا نښې به پکې نه کوي، ورګه نښې به د پکې وکړم، نو نښې به پکې نه کوي. نو دا د دې دپاره شو چې دا یو علامت شو د دې خبرې چې ته ګورې قوام یې، چې په دې هم پوه نه شي. د دې معنا دا ده چې هوښیار له وایي اشاره او قمقل له کوتک. نو چې دا دې حد ته ورسېده چې دا دومره بېوقوفه شوه چې دا په دې نه پوهېږي چې د دې والو څه مطلب و، نو بیا به د هغې نه بعد یو دویمه مرحله را پیدا شي. هغه به دا وي چې ستا به سخري، ستا به اوښۍ، ستا به د کور والا خپل خپلوان دی، ماما به تره به څوک به نو بیا به د کور کې دا مسله حل کول غواړي. بیا به د دوو خاندانونو هلکه یو کس دوه به هوښیار د دې طرفه شي، یو کس دوه هوښیار به د دې طرف نه شي او کې به نه، او دا ښځه خاوند به دواړه کېنوه چې یاره دا څه چل دی، دا د روس او د امریکې دا جنګ ولې نه حل کېږي، دا د کشمیر مسله څه چل شوی دی دا چې دا نه حل کېږي. نو هغې به بیا ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، بیا به روغه راشي. سړي ته به خپلې غلطۍ په ګوته شي، ښځې ته به خپلې غلطۍ په ګوته شي، چې په دې باندې انکار ونه شو او الا بالله بیا د دې نه بغیر نه کېده، نو بیا به د هغې نه پس د طلاقو دا باب شروع شي. نو دا باب به داسې هم نه شروع کېږي چې بس د پښتو سره به درې کاڼي، دوه به پکې نه به پکې یوي، خو درې دي او کاڼي دي او درې دي، د کاڼي نه بغیر هم څه شی نشته او د دریو نه کم هم نشته. نه جي دا خبره خو غلطه ده. بیا به یو طلاق ولا ورکړي په هغه طهر کې چې په کوم طهر کې د یو بل خوا له تاسو نه یې ورغلي، ځکه دا خو طریقه نه ده که نه چې خپل حاجت پوره کړي او مقصد پوره کړي او بیا د هغې نه پس وایي زه اوس ما ته طلاق درکړم، دا کار به نه کوي. د حیض په حالت کې به طلاق نه ورکوي، ځکه چې په دغه وخت کې حالات داسې موسم خراب غونته کېږي، ګډې وډې ذهنونه هم ټیک کار نه کوي، په دې باندې پوه نه شوې صفایي او قصې مېسې هم هغسې برابر نه وي. نو خامخا هسې څه د سړی که بانه جوړوي نو دغه د بانې د جوړولو دپاره وخي، نو هسې بانې به نه جوړوي، نو دا خو بانې جوړول شو. د بانې د جوړولو په ځای چې حقایق بالکل واضحي او حالات او موسم برابري، نو د هغې نه بعد او ته خامخا بالکل په سنجیده طور باندې دا فیصله کوې، نو یو ځل انت طالقون ووایه او بیا دا خوله ورغله، بس که بیا عدت د تېرېدو په وخت کې ستومانه شوي نو خبره به ډوبار ته ونوځي، نو بس کور په کور به خبره شي، رجوع به وکړي، خبره به ختمه شي. او که فرض کړه عدت تېر هم شو نو بیا هم چېرته ولا حتی تنکح زوجا غیره ته به هم خبره نه رسېږي، خو بس بیا به هلکه دواړه خاندانونه په خپل منځ کې یاره غلطي شوې ده او بیا به دوباره نکاح وکړو. که خامخا نه قلاریږي نو په دویم طهر کې بیا بل طلاق ورکړه، بس ته دې پورې ستا حق دی. نو احسنه طریقه خو دا اوله شوه او بیا حسنه طریقه دا ورپسې شوه چې په دویم طهر کې دویم طلاق د هغې نه بعد چې بیا ته دریم طلاق دې ورکړو، نو که په دریم ځل دې ورکړو او که په یو ځل دې ورکړو نو دا تا ډېر غلط کار وکړو، ځکه چې بیا دې هلته کار ځان باندې خراب کړو، بیا دا د ستا د نکاح نه ابدا ووتله او څو پورې چې بل چا په نکاح نه یې اخېستې او د هغه سره بیا اختلاف نه راغلی او هغه بیا طلاق کړي نه او عدت نه تېر شوی، ستا دپاره جایز نه ده. او دا کوم خلک چې دا حلالې ملالې کوي دا خو لعنتیان دي. حدیث کې راغلی دی لعن الله المحلل والمحلل له، چې سړی طلاق ورکړي او دی وایي زه خو چاته بل چاته به په نکاح کو چاته به غږ نه کوو خو پټ په پټه پسې چل ولوکو او د اول دپاره به حلال شي. نو د دې حدیث کې راغلی دی دا کتیس المستعار دی، دا خو ډېر انتهایی ناکاره صورتحال دی، لعنت لفظ پکې په حدیث کې راغلی. البته دا یو مسله په ذهن کې کېنول غواړي چې درې طلاق به یک وخت چې ورکړی شي نو دا څنګه دي. نو د امام ابو حنیفه، شافعي، مالک، احمد او د امام بخاري د دې تمام حضراتو مسلک دا دی چې درې طلاق به یک وخت ورکول دا درې واقع کېږي. البته د بعضې اهل ظاهرو دا رایه ده چې درې طلاق به یک وخت چې دي نو دا درې نه دي دا یو دی. نو زه په دې نه پوهېږم چې درې ولې نه دي، چې درې ورته ووي نو درې ولې نه دي، درې یو نه وي پوهېږې، درې او یو وي. البته د خلکو ته اشتباه پرېوتې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو وینا نه، خو د هغه مطلب په یو خاص شکل کې و، هغه دا چې طالقن 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 کې دا احتمال و چې دا دویم ځل او دریم ځل طالقن بر دی اول طالقن تاکیدي او که دا به ځان له طلاقي. نو دې دپاره به خلکو له قسم ورکړی کېده چې ستا مطلب په دې دویم طالقون کې او په دې دریم طالقون کې تاکید او که ستا مطلب مستقل طلاق نو چې د هغه به تاکید مطلب و نو هغه به زما طلاق یو مطلب دی او دا دویم دریم ځل مې د تاکید دپاره ویلی دي. لیکن د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې بیا په خلکو اعتماد نه و، حضرت عمر رضی الله عنه وی چې نه
دا پکې نشته چې چا 3 ځله طلاق وي بد دا په دې باندې موږ نافذ کوو. او دا بیا بمجمع من الصحابه دا خبره وکړه په دې د صحابه بیا اجماع شو. نو څنګه دا ویل شي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام او د قران یو خبره منسوخه کړه؟ ولې چې هغه منسوخه ول د نور صحابه وته نه ویل دا ته ولې دا چل کې او خبره د سنه ولا کړه تا چیز د کړی دا خبره دا سوا چې التبه د خبره احتمال او چې دا دویم او دریم ځل وینا چې دا تکي دا ته مستقله وینا کې کدار دی اولنې خبره تاکید دی. نو هغه وخت رښتیا غالبونه خلکو برښتیا وي. دا مطلب دام خبره ټیک ده چې هغه د رکانه چې کوم روایت ته رکانه چې هغه خپل خجل طلاق ورکړیو نو هغه کې یو لفظ ویلو البته امام ابو داود دې له ترجیح ورکړی ده. ابو داود وایي چې صحیح خبره ده چې رکانه رضی الله تعالی عنہ خجته البته لفظ ویلو وی انت طالق البته تر طلاق او خامخاره طلاق. نو د البته ټکه خو نه یو د پاره دی او نه د دوه د پاره دی او نه د دریو د پاره دی. خامخا طلاق خو دې ته موږ په یو طلاق او خامخا دې ته موږ په دریو طلاق. نو داغه نه بیا تاسو شویل چې ستاره دینه مطلب څه دی؟ نو ګوره د البته کې د دواړو خبرو احتمالات او زکه ته تاسو کې د نبی رسول الله ولا قسم ورکو چې الله قسم ستاره په خدای قسم چې ستا یو مطلب دی او زما یو مطلب دی نبی زه یو او دا خلستانه جدا نشو. نو د دې وجه نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د داسې قسمه صورت په باره کې ویل دي یا سره البته وایي چې پای کې د یو او د دریو د دواړو احتمالي د یو احتمال هم پکې او د دریو احتمال هم پکې. نو بیا به ولا قسم ورکو خو اوس وی چې نه بس کې البته چا وی نو بس خبره ختمه ده. او یا طالقون 3 ځله وی نو بیا خبره ختمه ده. ځکه چې اوس خلکو ته موږ وایو چې تاسو نیت دی نو نیت به یې وي وای به دروغ نو موږ د چا په نیت اوس اعتماد نشو کولای. بس اوس په ښکاره چې 3 وی نو دا 3 او چې یې وی نو دا یو دین دا ثابت شوا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حاجی دسه شی نه پیدا کړی چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو حکم او حضرت عمر بیا حکم بدل کړ. اول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا حق چا ور کړو او بیا ټول صحابه کرام بالکل خاموش د حضرت عمر رضی الله په مخ کې یو خضر پاسي چې ته وې چې مہرونه ډېر متړه نو یو خضر خدا جرأت کولای شي او ټول صحابه کرام دا جرأت ونه کړ چې هغه نعوذ بالله د اسلام یو حکم بدلاو چې په خوا به 3 طلاق یو اوس ما 3 کړ. نو دا خبره څنګه کې دا خو ته حضرت عمر رضی الله عنه ډېر بدګمان کې او په صحابه کرام باندې ډېر بدګمان کې. لہذا دا خبره خطا ده ته په دې خبره ځان نه دی پوهېدلی. الطلاق مرتان هغه طلاق شو د هغې نه پس رجوع جایز ده نو هغه مرتان هغه مکرر دي 2 ځله دي چې 2 ځله سړی ووایي په ځان له طهرونو کې مرتن هکذا و مرتن یو ځله په یو طهر کې وایي بل ځله په بل طهر کې. فامساکم بمعروف نو ساتل دی بیا په روا طریقه دا چې حق پیدا کې او تصریح باحسان یې پرې ښودل په ښه طریقه دا چې بیا بولا محرم ورکې او مطعم ولا ورکې او پات. ولا يحل لكم حلال لستاسو دپاره ان تاخذوا چې تاسو والی مما دا غسنا آتیتموهن شیئا چې تاسو دې له ورکړی څه شی مهر اغستل چې طلاق ولا ته ورکې نو بیا د مهر حصه ستا حق نه کېږي. که طلاق هغه غواړي خلع غواړي نو خلع بیا دې ته ویلی کېږي چې ښځه ستانه مطالبه وکړي چې ماله طلاق راکړه. ته ولا طلاق نه ورکول نه غواړې خو هغه مطالبه وکړي نو ته ورته وایې چې ښه ده نو چې مهر مې دله کوم درکړی دی دا مهر ماله راکړه چې دې پرېږده. نو په خلع په صورت کې خو تعالی مهر اغستل جایز دي خو چې طلاق ورکې نو دا خو ته ورکې نو چې ته طلاق ورکې نو بیا ته مهر څنګه هلې. ولا تاخذوا مما آتیتموهن شیئا او مال دا غسنه چې تاسو دې له ورکړی دی څه شی معمولي غوندې الا ان یخافا الله یقیما حدود الله مگر که دا دواړه یریږي ښځه خاوند چې دی به قایم نه کړي حدود د الله تعالی نو سړی ولا بیا طلاق ورکول نه غواړي د دې باوجود چې یریږي چې زه به حق نه ادا نه کړم نو هلته بیا ښځه دا مطالبه وکړي چې تم په دې پوهې چې زما حق نه ادا کړې او زم په دې پوهیم چې ستا حق نشم ادا کولی نو راځه ماله طلاق راکړه. نو چې ښځه ته طلاق مطالبه وکړي نو هغې ته بیا خلع وایي نو هغې کې به بیا ولا مهر واپس ورکړي نو دا جایز دی. بیا که ته مهر لې نو خیر. فإن خفتم اے حکمرانانو ته وایي فإن خفتم که تاسو یریږئ الله یقیما حدود الله چې دا ښځه خاوند به پوره نه کړي پابندی د الله تعالی نو فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې ښځه خاوند باندې فی ما پاغ مال کې افتدت به چې دای په فدیه کې ورکړي دی خاوند لا افتدت به چې دا په دغه مال باندې ځان خلاص کړي دی خاوند نه. عدالت په دې باندې پوه شو چې د دې ښځې او د خاوند په منځ کې روغه نه کېږي او خاوند خو طلاق ورکولو ته تیار نه دی نو ښځه دا مطالبه وکړي چې مال یې ته اوس ازاده کړي دی خو ما نه طلاق یې خو زه د ځان ازادوم
او عدالت په دې پوښي چې او دې دواړه د یو بل حقوق ادا کولو ته تیار نه دي، نو بیا به دا مطالبه د ښځې نه به وکړي چې ته خو ته ځان آزادې خو مهر به واپس ورکړې. هغه وایي مهر ته هم تیار یم خو چې د ده نه آزاده شم. نو واجب دي. تلک حدود الله، دا د الله تعالی مقرره پابند فلا تعتدوها، نو د دې نه زیاتې مه کوئ، یعنې دې پولې باندې وراوړی ما، دا پولې به ماتوئ. ومن یتعد حدود الله، او چا چې تجاوز وکړو زیاتې وکړو د الله تعالی د پابندونه، فاولئک هم الظالمون، دا کسان هم دي ظالمان دي. فإن طلقها، کله دوو نه پسې بیا طلاق کړه، د دوو نه پسې وله په درېیم ځل بیا څه وکړو، بیا وله طلاق ورکړو، فلا تحل له، نو دا ښځه بیا د حلال نه ده د دې خاوند دپاره، حتی تن من بعد، د دې طلاق درېیم نه پس، حتی تنکح زوجا غیره، تر دې چې دا نکاح وکړي یو بل سړي سره. نو د خاوند سره خو نکاح نه کېږي، هلکه د خاوند سره نکاح کېږي؟ نکاح د چا سره کېږي؟ پردي سړي سره. نکاح د چا سره کېږي؟ خاوند سره نکاح یي؟ خاوند خو ویلې ده چې نکاح ورسره شوي که نه، نو بیا ورسره دوباره نکاح کوي؟ نه، مطلب دا چې دا ورسره نکاح وکړي نو به خاوند شي که نه. حتی تنکح زوجا غیره، چې دا ښځه نکاح وکړي یو بل خاوند سره. دا ځان له مسله ده چې د ښځو په عبارت نکاح جایز ده که نه ده، د ښځو له طرف نه جایز ده که نه ده. خو کم از کم دا خبره خو یقیني ده چې کومه ښځه یو ځل واده شوي نو هغه بیا بالکل الایم احق بنفسها، هغه بیا بالکل د خپل ځان انډیپنډلی خود مختاره ده او په خپله باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ ته او د ټولو زنانو ته پیغام نبی علیہ السلام هغې ته لیږلی. ګورې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د حضرت عایشې پیغام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته لیږلی دی، ځکه چې هغه دغه نه د ایمه نه، ایمه معنا ده چې سیبه نه، یو ځل واده شوي نو هغې ته سیبه وایي، پوهېږې په خبره باندې، او چې نه واده شوي نو هغې ته باکره وایي، نو هغې ته بیا ایم هم وایي. ایم معنا چې خاوند یو ځل و بیا نه احق بنفسها، نو هغې ته. نو ګوره چې څومره بیبیانې نبي علیه الصلاة والسلام کونډې کړي دي، نو هغې کونډو ته د واده پیغام لیږلی دی د چا په ذریعه. لیکن حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې په نکاح اخیستی ده نو دا پیغام یې چا ته لیږلی دی؟ دا یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته لیږلی دی. پوه شي په خبره باندې. بعضې ښځې دا هم وایي چې یاره د پلار او مور خوښې ته پکې څه ضرورت دی، خو د جنۍ خپله خوښه ده. خبره دا ده چې دا خو د دې زنانو د خیر دپاره دا خبره کړې ده، که په دې پوهېږي، دوی په دې نه پوهېږي. وایي ګوره زه په خپله باندې عاقل یم، بالغ یم، اولادونه به پکې لا وایي چې زه خو تعلیم یافته یم، تعلیم یافته یم. نو تعلیم یافته که دا تا دپاره احسان دی چې الله تعالی دا وی او شریعت دا وی چې د مور او پلار نه به پکې تپوس کې. ولې؟ ځکه چې که ته د مور او پلار نه تپوس ونه کړې او مور او پلار دې خوښه نه او ته په یوازې ځان ورکړې، نو سبا چې دا خاوند نه یو دوه کړنګه تیر کړي او هلته بیا شونډې خیږي او خپې، نو ګیله به چاته کوې؟ اول راته دا ووایه. تا خو د ګیلې ځای په خپل ځان له ورک کړه، تا خو د خپل سپورټ ځای په خپله ورک کړه. نو دا خو اسلام ستا د سپورټ خیال ساته، خو ته په عقل نه کار نه هلې. دا خو اسلام دا وی چې ته د خاوند کره ناست دی، نو خاوند تا مملوکه ونه ګڼي، تا وینځه ونه ګڼي، او په دې پوهی چې دا خو په خپله خوښه دلته نه ده راغلی، دا خو ما له پلار او مور را کړې ده، د پلار او مور سپورټ ورسره دی. نو که هلته تا سره څه ظلم او زیاتی کېږي، څه خبره کېږي، نو ته به د خپل مور او پلار سپورټ به ستا په شا باندې وي. او چې ته مور او پلار له په اول ځل لته ورکړې چې زه خپله انډیپنډنټلی زه خود مختاره یم، زما خپل خو زما د ژوند مسله ده، زما د پلار مور د ژوند مسله خو نه ده. نو ستا د ژوند مسله ده، خو تا ته بیا په ژوند کې مسله را پېښېږي، نو بیا ورته سوچ کوه. نو بیا به د پلار او مور وایي چې د خپل ژوند مسله ده، په خپله خوښه دې کړې، زه څه چل کوم؟ خفه به خوشحاله سیده ځال ته، نو بیا به څه کوې؟ نو دا مور او پلار په اعتماد کې اخیستل د دې دپاره ضروري دي چې دا ستا سپورټ دی، که نه په دې پښتو نه پوهېږي. نو دا خو دا یورپ ته بې سپورټه کوي دی، دا خو تا بې وزرو کوي، دا خو تا بالکل دی. ګورې یو بله خبرې په خبرې پسې جوړېږي، پوهېږي، او هره خبره سړي ته ضروري ښکاري. په اسلام کې دا طریقه ده چې مثلا دا یو جنۍ ده حاجي، نو دا چې د مور او پلار کوي، نو دا د خپل نوم سره لیکي فلانکی او د فلانکی لور، په خبره باندې پوه نه شوې. نو دا د څه نوم لیکي؟ لکه مثلا زه به داسې ووایم یاره بس په پښتو کې به څه نوم علم، خو ماري نوم به یاد کړم. ماري د انګریزانو نوم دی. نو ماري د عبدالله لور ده، نو دا چې لا واده نه ده، نو دا د ځان سره نوم لیکي، د دې څه نوم دی؟ ماري عبدالله. ټیک شوه؟ بیا چې کله دا واده شي، نو هلته بیا د دې نوم بدل شي، نو بیا ځان سره لیکي ماري، مثلا عبدالرحمن ته واده شوه، نو بیا ماري عبدالله نه لیکي، بیا څه لیکي؟ ماري عبدالرحمن.
اسلام خو دې خبرې قائل نه دی، ځکه چې دا خو نسب دی. نو په واده کېدو باندې د ښځې نسب خو نه بدلېږي. گویا کې هلته دا تهذیب دی چې ته ماری عبدالله وې، نو چې ته واده شوې نو بعد د عبدالله سره ستا تعلق مکمل ختم. نو ته هولی سولی 100% د اول نه د اخره پورې د خاوند په رحم و کرم شوې او خاوند تاواله شوې، بس تر دې چې ستا خپل پهچان هم ختم شو. هغه پهچان دی وختي ماری عبدالله، اوس دغه پهچان ماری عبدالرحمن شو. نو عبدالرحمن خوښه ده که بیا دله سر ماته او که سر دنه خرئ او که پوزه دنه پرې کوي او که طلاقی دی او که خرڅی دی. نو دا په اسلام کې دا طریقه نشته. زمونږ دا چې دا چرنیانې کمې دي که نه، دا پکې کالجونو کې سبقونه ووایو په یونیورسټو کې، خیر دی داسې وایم د پردې په حدودو کې وایه، خو چرنی د هر چا نه چل مه زده کوه، د یورپ نه چل مه زده کوه. نو ته چې واده شوې نو تم د خپل نوم سره بیا د خاوند د خاندان نوم لیکې. نو ته د خاوند په خاندان کې خو نه، ته خو اوسه پورې هم دغه پلار لورې ستا خیل او خاندان کم یو دی. نو هغه د خیل بدل نشو، ته اوسه پورې ته چې یې نو ته حق خپل پهچان جاری ساته چې زما د پلار دغه فلان کې پوهېږې په پښتو باندې که نه. دلته دا خبره بدله کړه، دا ځکه چې دا د هغې نه چل زده کوي. نو هلته طریقه دا ده چې ښځه لاړه نو هغه بیا هولي سولي خاوند تاواله شوه. اسلام او شریعت وایي چې نه، ستا یو پهچان شته، فجعله نسبا و سحرا، ستا یو داس خرګنۍ ده، یو د نسب دی، پلار او مور دي د هغې په وینا ته ورکړی شوی، د هغې سره د یو تعلق دی، د هغې سره د یو پهچان دی. ستا مکمل پهچان اوس دغه د سخر دا کور نه دی، کور دی دغه دی، هلته به اوسېږي، خو ستا یو پهچان دی خو یو تعلق دی خو شته. نو دا سپورټ وله ورکوي دی ښځې له، او دا په دې نه پوهېږي، نو دا سپورټ په لته ووایي نه 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 ما خپله خوښه ده. چې بیا هلته لاړه شي نو بله ورځ چې بیا معمولي غونې چل شي نو بیا سون سون خېږي، بیا د دغه ځای نه د تپوس ځای بیا نه، نو بیا کله سین ته دانګي او کله زهر خوري. نو دا ولې دا کار کېږي؟ دا ځکه چې تا خپلې خپې په خپله په تبر ووالې. پوهېږې په پښتو؟ ها دا پلار او مور یو غلطي دا کوي چې دوی صرف دوستۍ په دې باندې په لوڼو باندې دوستۍ پالي، ځان له پې ډله مضبوطوي، د فلانکې سړي له ورکوم ډله مې مضبوطه شي. نو ډله باله ځان له بله وګوره او دې ته کم از کم کف وله وګوره چې دا لور دې څنګه ده، نو داسې د دې دپاره مناسب سړی بیا ګوره. داسې نه چې هغه بیا د هغه سره ګزران یې نه برابر نه وي، پوهېږي په خبره باندې. نو دا مناسب انداز کې والله په دې باندې دوستۍ مه پاله، په دې ځان له ډلې مه جوړوه، پوهېږې په خبره. دا د دواړو په کمپرومایز او د دواړو په افهام او تفهیم، پلار او مور به کوي، د لور نه به تپوس کوي، پلار او مور به فیصله کوي، د بچي نه به تپوس کوي. او په دې کې بیا دننه نورې ډېرې خبرې دي، خو هغه تفصیلات خو دلته نه بیانې. فإن طلقها که د بیا طلاق کړه فلا تحل له، نو بیا وله حلال نه ده من بعد د دې نه پس حتی تنکح زوجا غیره، تر دې چې دا نکاح وکړي د بل خاوند سره. لکه د رفاعه نومې سړي ښځه وه او هغه طلاق کړه، بل سړي په دې باندې پوه نه شوې، ده طلاق کړې وه بل سړي له تلې وه. نو بیا نبي علیه صلات وسلام ته څه شکایت غونته کې وکړو، نو نبي علیه صلات وسلام وی نه، حتی تذوقی من عسیلته و یذوق من عسیلتک، تر څو پورې چې نکاح یوازې نه چې خلوت صحیحه نه راغلی، ځان له کېدل نه راغلی، نه بیا او د هغې نه بعد طلاق نه راغلی، نو د هغې نه بعد دا د بل خاوند دپاره جایز نه ده. دا مطلب. فإن طلقها که چېرته هغه بیا طلاق کړه، خو د دې دپاره یې په نکاح نه واغېستې چې طلاقه به یې کړم. ګوره که په دې خیال باندې سړی په نکاح ښځه والي چې 2 ورځې پس بیا طلاق وم، هفته پس بیا طلاق وم، دا سره نکاح نه ده، د دې او په زنا کې څه فرق دی. خو فرض که دا ښځه داسې وه چې د هغه ورسره ګزاره نه وه شوې، نو د ده هم ورسره ونه شوه، د هغه ورسره په کلونو کې نه وه شوې، د ده ورسره په ورځو کې ونه شوه. داسې څه چل و، څه کمزورۍ خو بعضې وي که نه، څه تیزي میزي خو وي بعضې، نو په دې خو دې څوک خفه کېږي نه، څه کوږوالی، څه تیزي، څه لږ ډېر څه شی خو به وي، او د هغې به څه اسباب هم وي، څه بې علمي، څه به ماحول وي، څه به بل څه وجې، څه به بل څه وجې، څه به څه فطري کمزورۍ وي. آخر څه فطري فرق خو هم شته که نه، فطري فرق خو شته که نه، په پیدایش کې فرق دی، په جسمانی ساخت کې فرق دی، په کاروبار کې فرق دی، نو نور په ذمہ دارو کې فرق دی. نو څه خبرې خو به وي، څه فرق د وجې نه خو به څه خویونه بدلېږي که نه، نو دا خو فطري خبرې دي. دا نو فإن طلقها که دی بل سړي بیا طلاق کړه فلا جناح علیهما، نو نشته ګناه په دې اولنو دواړو باندې، ان یتراجعا چې دی یو بل طرف واپس شي، ان ظنا که د دې دا ګمانو ان یقیما حدود الله چې دی به پوره کړي پابندۍ د الله. اوس خو ډغرې دواړو وخوړې، نو اوس به وایي چې یاره اوس به ګزاره یو بل سره کوو، بیا به ښه ګزاره کوي.
دا مطلب وتلك حدود الله او دا الله تعالی مقرر پابند یبینها لقوم یعلمون بیان دا خلق دا پاره سوق پویږي و اذا طلقتم النساء چکه تاسو طلاق ورکې خذلا فبلغنا اجلهن دي نزدې شي خپل نیټو ته یعنی عدت پوره کېدوش تجدید شي نو دغه وخت بیا فیصله وکړه دغه وخت زین کې سوچ وکړه چې دا د اوسه لکه په دې عدت کې اوسه ورځې پاتې دي وسن چل پکار دی رجوع پکار ده کنه دا پکار بیا دوباره سوچ وکړه فبلغنا اجلهن دي نزدې شي خپل نیټو ته فامسکوهن نو اشاره کې بمعروف پروا طریقه رجوع ته وکړه او صرحوهن یا پرې نو پرې سمانه ده غلیشن بخپل بچ ورځ تیری عدت به ختم شي بمعروف پروا طریقہ ولا تمسکوهن زرارا او می بندوي او میرا اشاره وے زرارا د تکلیف د پاره لتا تدو چې زیاته پیو کې تعالی قار درغله ته چې طلاق می درکړي دی اوس خو ته زی ورګه ته رجوع کوم یو طلاق می درکړي چې بیا لګ دا وخت باندې خډیر تیر شي نو دا خو ته ظلم ظالمی بیا ظلم کې او ګر دې ظلم په دنیا کې تا ته بدل ملاو نشي نو الله تعالی خدای صحیح نه کوي ته سوي د کور حاکم او کور د دومره کور کې نه دی او به پاسه د دنیا ته د کائنات ته ګوري کنه چې د حاکم څوک دی ومن يفعل ذلك او چې دا کار چاو کو چې په زور باندې د ظلم د پاره اشاره کړي فقط ظلم نفسه نو د خپل ځان باندې زیاته وکړو ګوره په ظاهر خو په خزه زیاته وکړو خو په خزه باندې خدا وخت تیر شو دا شونه به خو ته بدري طلاق نشبک میاشتې به تیر شي اته میاشتې به تیر شي یو ځل به عدت نو درې میاشتې کې به بیا رجوع کې نه بیا بشپک میاشتې پس بیا ده نو زیاته زیش پګته میاشتې به دا او ستا داغه په سر باندې تیر شو او ستا په سر باقی پاتې ده اصل ظلم خو ظالم پسان کوي ځکه چې پچای ظلم وکړو په هغه خو تیر شو خو د په سر باندې پاتې ده ولا تتخذوا آیات الله هزوا او من سید الله تعالی آیاتونه په خندا د الله تعالی په آیاتونه پورې ټوکې مکوي ګورې پدې نسائی کتاب الطلاق کی اور روایت ته چې درې طلاق څوک په یو ځای ورکی نو دا د الله تعالی په آیاتونو پورې خندا وکړه دا زمونږ د پښتنو دا غټ مصیبت دی دا به کله وزي خدای خبر درې خلکو نه ودا غم کله وزي خو چې طلاق او معمولی خبره باندې ټق او پړق او دې ته ګور نه چې دې مخکې څه شېشته خو بس اخرنه تو په ډزوي او هغه تو هم درې واړه ضربه په یو ځای ډزوي او دا ګناه ده حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل خبر ورکړی شو پیغمبر علیه السلام ته یو سړي په باره کې چې طلق امراته ثلاث تطلیقات جميعا چې دې سړي خپل خځه درې واړه طلاق په یو ځای ورکړي په یو ځای ولوي ما په درې وکړو په ما طلاق دا چلی کړو فقام غضبانا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی په غصه کې پاسید او ثم قال به فرمایل ايلعب بكتاب الله ولد خدای په کتاب پورې بټوکی کیږي وانا بین ازهرکم وزلا موجود ما دا خزلا ژوندې مو د خدای په کتاب پورې خلق ټوکی کوي نو درې طلاق به یک وخت ورکول دا د الله تعالی په کتاب پورې ټوکی کول او دا بدبخت ولا مسلې ګوري مولوی صاحب لور شي هغه وځ بدل چلو ګورم وتوه ظالمه تا د خدای په کتاب پورې ټوکی کړی دی او شرمېږي نشته است تا د پاره یې سم نشته دا هغه سزا ده کنه چې الله تعالی ولا ورکړي چې تا د الله تعالی په کتاب پورې وخندل نو اوس دا سزا ده چې ستا خزه به بل ته په نکاح شي او دا پورې بیا ستا خزه کېدای نشي ځکه هو الله تعالی دا سزا ورکړي ته په دې نه پوهېږي چې حتی تن کې حزا جن غیره یو کال پابندي به لګولې وي دوه کال پابندي به لګولې وي جرمانه به لګولې وي به د دې سړي نه پوزه پرې کوي جبته پرې کوي وخت پرې کوي چې د دومره غلط کار کړی و نه 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 دا پرې دقه د چې وته خزه وي دا به بل سړي لذي نو الا بر دخل کی نو دا معمولی خبره ده نو دا ځکه چې تا د خدای په کتاب پورې خندا وکړه فقام غضبانا فغصه کی پاسید نبی علیہ السلام ایلعب بکتاب الله ولد الله په کتاب پورې بټوکی کیږي وانا بین ازهرکم وسب موجود حتى قام رجل دمر نبی علیہ السلام غصه شو چې یو سړی را پاسید وی یا رسول الله الا اقتله دا سړی وجنم نو چې په توره په سراواله ما دا کپاره دا خو دومره غټ بدبخت لري او ته دومره خپه کړی د خدای پیغمبر دومره خپه کړ او د الله په کتاب پورې ټوکی وکړي نو الا اقتله دا شرط نه وام نو نبی علیہ السلام یې نه شرط مو او کار انتهایی دومره خطرناک کړی او د تدارس ښکاری لکه دا چې خبره نه دا ستاده خله لکه دا خارونی سوله چې دې نه سوزي او ستیر نه وځي ته خبر لري ځان نو ځکه خو ما دا خبره وکړه چې کم سړی له واده کې او کم سړی د نلور خور غواړي چا د پاره نو مخکې دا سړی ته وګوره دا سړی کې سړی توپ شته که نشته
هر سړی د دې قابل دی چې بس هغه سربراش چې نه د ښځې نه خبر دی، نه د خاندان د اهمیت نه خبر دی، او نه د چې طلاقو نه خبر دی، نه د نکاح نه خبر دی، د دې هېڅ خبر نه دی، خو بس سړی دی صرف نو. او سړی دی په دوبۍ کې دی، دا پکې دا مت په دوبۍ کې دی نو پیسې ګټي، دوبۍ لی په نکاح ورکوي. او ډله د ځوانان یې ډېر دي، وروڼه یې ډېر دي، دا به په ما پسې ملاتړي، زما ډله به زیاته شي. نو ډلې د زیاتولو دپاره دا لونه خدای د دې دپاره پیدا کړي دي، په دې به ته ځان له خلق راټینګې او ډله به پې ځان له زیاتې. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، او منیسئ د الله تعالی آیاتونه په ټوکه. واذکروا نعمت الله علیکم، یادوئ نعمت د الله تعالی په تاسو باندې، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، او هغه آیات کې چې الله تعالی په تاسو باندې نازل کړی دی چې کتاب او سنت دي. یعظکم به، ګوره حکمت هم نازل دی، حکمت ته تماوي سنت ته وایي، نو دا هم انزل دی. یعظکم به، الله تعالی تاسو له په دې نصیحت درکوي. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. واعلموا، په دې باندې پوه شئ، ان الله بكل شیء علیم، چې الله تعالی په هر څه باندې پوه دی. وصلی